مقدمه معنا اصطلاحي ده، یعنی په اصطلاح د اهل علم کې مقدمه دوه قسمه ده، یو مقدمه العلم ده، یو مقدمه الكتاب ده. مقدمه العلم علم ده، علم کلی ده، مقدمه کلی ده. لکه علم منطق ته دا کلی ده، ډېر افراد دي کنه، تا په ذهن کې دي، ما په ذهن کې د ټول باندې صادق ده. نو مقدمه العلم هم کلی ده، دا عبارت ته تصور نه چې د فن تصور وکړي په یوې طریقې سره چې وکړي ا تصدیق په موضوع چې دا موضوع ده چې المعقولات موضوع المنطق په دې تصدیق وکړي، ا په دې باندې تصدیق وکړي چې اسمت الذهن غایت المنطق. دا درې علم، یو تصور، دو تصدیق، دا مقدمه العلم ده. نو مقدمه العلم کلی ده، ځکه علم کلی ده کنه، منطق علم کلی ده، صرف کلی ده. ټول مسائل ته وایي چې تا په ذهن کې په دې صادق ده، کما په ذهن کې په دې صادق ده، په ډېرو افرادو صادق ده. چې په ډېرو افرادو صادق یا کلی کنه، نو منطق کلی ده. مسائل ته وایي بیا مسائل چې هر چا په ذهن کې په هغې منطق صادق ده، کلی شو. نو علم کلی ده، مقدمه کلی ده چې ا تصور د فن ده به وجه ما په یوې طریقې سره چې فن تصور وکړي، یا په تعریف سره حد سره وکړي، یا په رسم وکړي، یا نحو نه معلوم کړي دا منطق ته مثلا یا صرف ته. نو دا تصور د فن ده به وجه ما په یوې طریقې، یا په حد، یا په رسم، یا په نور نحو سره. یو تصدیق بالموضوع ده چې دا تصدیق قائم کې چې المعقولات موضوع المنطق، په دې کې تصدیق وکړي چې معقولات دا د منطق موضوع ده. غرض باندې تصدیق وکړي چې اسمت الذهن غایت المنطق، ذهن بچواله غلطیانه په تعریف او په دلیل کې، چې په تعریف او په دلیل کې نشي غلط، دا غرض ده. یو تصور د فن ده به وجه ما په یوې طریقې، ادوه تصدیق دي. یو تصدیق په یوې مسئله چې المعقولات موضوع المنطق، بل تصدیق په بلې مسئله چې اسمت الذهن غایت المنطق. یو تصور، دو تصدیق، دا مقدمه العلم. نو علم کلی و، نو مقدمه العلم کلی ده، یو تصور، دو تصدیق. او چونکه فن علم سره مقدمه تعلق ده، نو مقدمه العلم هم علم ده، ځکه یو تصور د دوه تصدیق لري. دا د مقدمه العلم مصداق ده، یعنی خارج کې دا وجود ده. التعریف اسم مقدمه العلم ما يتوقف على شروع العلم اي في المسائل. یو امور توای يتوقف على شروع، چې شروع په هغه باندې موقوف وي. فی العلم مقصد کې التوقف نه مراد توقف ته معلول له پیدا تام، قاعده په معلول له تام کې دا چې له تام وي بیا معلول وي، ځکه له تام کافی لپاره د وجود د معلول. نو کله تام بیا معلول، کله تام نه بیا معلول نه. نو دا معنی که مقدمه وي به شروع جایز دي، اګه مقدمه نه دا یو تصور، دو تصدیق، به شروع جایز نه ده. دې ته توقف وي په معنا د لولا لم تنع. اصل عبارت دا ده توقف اذا وجد فوجد ولولا لم تنع. ان توقف ته مقصودی په مقدمه
وجودن عدمن دواړه اذا وجد فوجد چې مقدمه موجوده شي فوجد دا شروع ټکی ځکه علت تام کې قاعده ده چې دا علت په اعتبار د وجود سره وجود المعلول پر نو مقدمه علت په اعتبار د وجود سره چې مقدمه راشي دا یو تصور دوه تصدیق فوجد دا شروعي جایز دی او قاعده ده چې ادم په علت راشي نو ادم د معلول راځي نو که مقدمه نه یو تصور دوه تصدیق نو شروع جایز نه دی دینه تعبیر په یو جو سره کیږي چې ته وای توقف په معنا د لولا ولم تنا اگر کټول نام ادا سره توقف په معنا اذا وجد فوجد ولولا ولم تنا چیلتی معلول وای چیلت نه معلول بنئ خدا وجودان ترتب آسان ہو چې معلول وجود په اعتبار مرتبه پیلت خدا آدم والگران دیو جو دو دا تعبیر کی لولا ولم تنا کلا مقدمه نہیں لم تنا وہ شروع جائز نہیں یعنی معلول ادمن مرتبی پادم دیلت دا دری امور دی یو تصور دی فن دا یو تصدیق په موضوع دا یو تصدیق په غرض دا یو دی فن تصور دا تصور په تعریف سره کی کته فن تعریف کی یا حد یا رسم نو تصور به حاصل کی یا په بلې وی طریقې سره تا ته سره وایي چې دا منطق ته بیا د تصور وکړه یا چې ته یو خبره واورې هغه سره تصور وکړي نو دا تصور به وجمه التصدیق په موضوع چې المعقولات موضوع المنطق په دې کې تصدیق په دې کې تصدیق هیڅ په ذهن غایت المنطق ذهن بس کول غلطیانه په تعریف او په دلیل کې دا منطق غایت په دې تصدیق چونکہ مقصود علم دا نہ مقدمۃ العلم علم دا یو تصور دو تصدیق مقصد علم دا علم کلی دا نہ مقدمۃ العلم کلی دا علم هو کلی دا کنه منطق مثلا مسائل تو وای کتا پزین کی پغه منطق صادق تا کما پزین کی پغه منطق صادق تا نو کلی دا مقدمه کلی دا یو تصور دو تصدیق دا کلی دی کنه اوس دا څنګه موقوف علی ده په معنا د اذا وجد فوجد ولولا ولم تنا ځکه کته تصور دی فن وکي چې مثلا دا منطق ده یا په تعریف وکي یا اسی چوک ته وایي دا منطق ده یا یو مسله واوري پته ولګي دا منطق ده تصور دی فن دی وکړه نو دې سره د فصل طلب د موجود مطلق طلب د موجود مطلق نه راغی ځکه ته تصور کړی راکړه نو تصور سره اوس طلب د موجود مطلق نشته اګه ته تصور د فنو کې د طلب د موجود مطلق ده دا خو اعتماد نه کیږي نه ځکه چې طلب کې تصور دې نه کړی طلب کې نو چې طلب کې خو اراده بدی کنه اراده تصور غواړي هر اراده چې کیا تصور غواړي نو دې ته قضا کوي چې منطق تصور به کړای اچون کې دا موجود مطلق تا کته نه معلوم لسره معلوم نه ده تصور نه ده معلوم به نو دا دې ته قضا کوي چې نه به متصور نو متصور هم نو متصور دا استعمال نه کیږي نه التصدیق بالموضوع چې المعقولات موضوع المنطق په دې باندې تصدیق کدا په دې کې تصدیق چې معقولات موضوع منطق ده نو دې سره اوس امتیاز راغلی د دې علم بل علم ځکه امتیاز د علوم په مسایلو ده هم مسایل چې یو بل ممتاز ګرځي په موضوعات سره چې تا تصدیق په موضوع کو چې المعقولات موضوع المنطق نو تمیز دی علم راغلی غیر علم نه چې کوم علم توای دا ممتاز ده بل علم ځکه تمیز دی علوم په مسلو ده ځکه هر علم مسلې بیلې بل نه هم مسلو تمیز په موضوع ده نو کچې ته تصدیق بالموضوع وو
نو تا شروع به علی وجه البصیرت ځکه چې تا تصدیق بالموضوع نو علم خو بل علم نه جدا کېږي په مسایلو او مسایل یو بل نه جدا کېږي په موضوع نو چې تا تصدیق په موضوع راغی نو مسائل د دغه علم بل علم نه جدا شو چې جدا شو نو تا شروع علی وجه البصیرت ته وس یعنی ته سترګورې پکې ولې مسلو درک ته لګي چې دا مسائل چې دي دا به هغه مسائل چې موضوع معقولات اکثر ته مسائل تمیز نه او موضوع باندې تصدیق نه به وتا شروع لا علی وجه البصیرت دي به ته سترګور نه کړي چې مسائل پته نه تلګي دا کوم قسم مسائل ذکر کړي دریم دا چې تا تصدیق په غرض باندې چې اسمت زین غرض المنطق اسمت ته زین چې زین بچ کې چا نه بچ کې غلطیانه په تعریف او په دلیل کې غایت المنطق دا د منطق غایه ده په دې باندې تصدیق اوس کته غرض باندې تصدیقي متا بصیرت په کامل ووس بصیرت کې به کمالي ځکه غایه باندې تصدیقي کړه غایه ذریعہ ده د حصول العلم علم سره ځکه حاصلې کړه چې غایه یې سړي ته معلومه غایه محبوبه ای ځکه سره حاصلې چې غایه ته نه معلومه انا دا ته دا پته لګي چې دې غایه قیمتي ده کنه ده قیمتي دا علم نه حاصله نو کمال په بصیرت کې په شروع کې کمال پس راځي چې تا تصدیق په غرض غایي ځکه بیا چې غرض غایي باندې تصدیقي به شوق العلم زیاتی به علم حاصل کې کغایه نه معلومه بچی علم حاصله به فائدہ ته فائدہ نه معلومه نو تصدیق بالغایه سره شروع کمال ته ورسېده نو شروع علی وجه البصیرت الکامله دا چې شروع چې هغه کې بصیرت کامله دا موقوف ته په درې امورو چې تصور د فن د بوجه ما ایو تصدیق په موضوع چې المعقولات موضوع المنطق په دې باندې تصدیق ایو تصدیق په غرض یعنی عصمت الذهن غایت المنطق عصمت الذهن دا غایت المنطق ته په دې باندې تصدیق ایو علم یو تصور د تصدیق دا مقدمه العلم ده په کومه معنی مقدمه العلم ده اذا وجد فوجد ولولا لم تنا کدا درې شیانی تصور د فن تاکړای په تعریف یا چا طویلی چې دا منطق ده ادو تصدیق تاسو روي اذا وجد چې دا درې شان موجود شي چې تصور د فن دا په تعریف سره مثلا یا چا ته طویل چې دا منطق ده بل تصدیق په موضوع چې معقولات موضوع د منطق دي بل تصدیق په غرض چې اسمت الذهن ذهن بچواله غلطیانه په تعریف او په دلیل کې غایت المنطق فوجد نو شروع علی وجه البصیرت الکامله رالا ځکه تصور سره مجهول ختم شو شروع په مجهول کې نشو اسی تصدیق په موضوع کو متسترګور شو چې دا فن کې بدانه مون مسائل بیانېږي چې موضوع به ادعای متسترګور شو بصیرت ور اچھا غرض ته معلوم شو نو تا محبت پیدا شو د علم سره نو کامل طریقې سره بیا حاصل کې نو شروع علی وجه البصیرت الکامله دا موقوف ته په دې درې امور باندې یو تصور د فن یو تصدیق بالموضوع یو تصدیق بالغایه اذا وجد فوجد چې تصور د فن دو تصدیق وی فوجد دا به شروع علی وجه البصیرت الکامله وی ولا لم تنا هغه تصور د فن تاثر نه او مجهول لبیا خو التصدیق په موضوع نه التصدیق په غرض نه یو نه لم تنا بیا شروع علی وجه البصیرت الکامله ممتنع ده په ونه چې شروع علی وجه البصیرت الکامله کړه چې کتاب تصور نه کړو شروع څنګه کې شروع خو فعل اختیاري ده اراده غواړي تصور غواړي چې تاسو په موضوع تصدیق نشته په مسائل تمیز تاسو نشته چې دغه فن مسائل بل فن څنګه ممتاز دي نو تاسو سترګور نشئ چې غایه نه ده معلومه بیا خو تاسو شوق نشو پیدا نو بصیرت کې کمال نه راغی
نظام مقدمه شو فمنا دې اذا وجد فوجد ولولا ولم تنع کدا درې امور فوجد او شروع على وجه البصيره الكامله وي کدا درې امور نه لم تنع او شروع على وجه البصيره الكامله نه دا مکلمه العلم. نو اوس په دې اعتراض دا ده چې دا نه منه چې دا درې خبرې موقوفه دي چې تصور دی علم د به وجما ادوه تصدیقه یو تصدیق په موضوع یو تصدیق په غرض ځکه نفسي شروع پر خو تصور کافی ده. ځکه فن کې شروع کوم ا شروع یو فعل اختیاري ده. هر فعل اختیاري چې تکیا چای کې ډوډۍ کې وغیرہ خبره کې دا اراده غواړي. اراده مخکې تصور غواړي. نو شروع خو ما د تصور غواړي. ا تصور په تعریف حاصلېږي په حد حاصلېږي په کنه په وجه حاصلېږي په نورو نحو سره معلومېږي. نو موقوف علی شروع پر او خالی تصور ده. التصور په تعریف یا په حد یا په رسم سره معلومېږي. نو مقدمه خالی تصور دی علم سره چې ته په تعریف حاصل ادا دو تصدیقه چې تصدیق بالموضوع تصدیق بالغرض دا مقدمه نه ده. ځکه مقدمه دا معنا چې مالا يمكن شروع بدوني چې شروع به د دې نه کېږي دا خو صرف تصور دی فانده چې ته اینه مقدمه دې ته وایي چې شروع په موقوف وي او شروع خالی په تصور موقوف ده چې ته د فن تصور وکې چې هر رنګ یا کیا کپ تعریف کیا کچوک ته توای چې دا منطق کا ایو خبره اوره په تاسو سره د منطق تصور پیدا شي. نو شروع پر علت اخو صرف تصور ده چې تصور د فن دی وکړو په تعریف سره یا چاته ویل بس تا پر شروع جایز ده. ځکه شروع فعل اختیاري ده. هر فعل اختیاري مخکې اراده غواړي. اراده مخکې تصور غواړي. بس تصور دی وکړه چې تصور دی وکړه شروع دی وکړه. شروع جایز ده. شروع په مجهول کې نه راځي. ورته تصور کړل. نو بیا مقدمه دي درې وته ویل چې دا درې مقدمه دي کوم یو تصور دی فن په تعریف سره مثلا یا نور نه خو یو تصدیق په موضوع چې المعقولات موضوع المنطق یو تصدیق په غرض چې اسمت ذین غایت المنطق. دا درې خبرې موقوف علی دي. دا غلط ده. شروع پر هم موقوف علی خالی تصور ده چې تصور یو کې خو شروع جایز ده. ځکه شروع فعل اختیاري ده. فعل اختیاري اراده غواړي. اراده مخکې تصور غواړي. بس ته تصور وکړه. تصور دې پچاو ک یا په هدي په و رسم یا چاته ته ویلا یا د نخو نه معلومه کړه چې دا درسګه کې منطق طالبان وای. ځکه زه مسواک نه وای. مثال دا مسواک چې نه وای دا وجه دا ده چې دا غافلون دي. غافلون ځکه چې دا منطق وای. نو دا نخې نه دې معلومه کړه چې دا منطق وای. یا برید غټ غټ وو سنت خلاف وو خلی تر ځوړاندو دی دي دا نه خطا ولیده چې دا طالبان دا برید خوب دی وګړي خلی تر راغلي دي. نو تاسو سوچو چې دا به منطق وای. ځکه دا غافل دي کنه. نګوره سنت نه غافل شوی دي. برید یې خلی ته نه وتی دي. نو مثال تا تصور وکړه چې دا منطق وای. نو اصل دا چې شروط پر موقوف علی خو خالی تصور دی فانده چې ته تصور وکې بس شروع جایز ده کنه. ولی شروع فعل اختیاري اراده غواړي. اراده مخکې تصور غواړي. بس تا فن تصور وکړه. تصور بیا په تعریف حاصلېږي یا په حد یا په رسم یا نحو سره معلومېږي. بریتان وغیرہ نوکان غټ غټي مثال پتاو نو ته وایي چې دا با سنتو خلاف دي کنه. دا غافلون خلق دي. دا منطق وای. دا ځکه بریتان غړ غړ نو تا فن تصور وکړه. نو بس شروع ټیک شو.
نو ته چې وایي مقدمه دا درې خبرې دي چې تصور دی بوجه ما، یو تصدیق په دې کځي چې المعقولات موضوع المنطق، یو تصدیق په دې کځي چې اسمت الذهن غایت المنطق. دا غلط ده. جواب دا دی چې شروع نه مراد نفس شروع نه ده، شروع علی وجه البصیرة الکامله. ټیک ته نفس شروع په تصور کې دی شي، په ما نفس شروع نه ده مراد، شروع په وجه د بصیرت کامله سره ما مراد. ا شروع په وجه د بصیرت کامله سره هغه موقوف ته په دریو باندې، یو تصور دی فن، یو تصدیق په موضوع، یو تصدیق په غرض. ځکه چې تصور وکړي نو شروع جایز ده، ولې مجهول نه شکل چې تصدیق په موضوع کې نو مسائل درک تاسو ولګا چې دغه مسائلو کې ودا موضوعي نو د دغه علم مسائل تاسو ممتاز شو، بل علم نه نو بصیرت پیدا شروع کې چې غایب باندې تصدیق وکړو نو کمال پیدا، ځکه شوق پیدا، تعب لري. مکه کو ستره کې دي وای نه وای قضا کې نه قضا کې چې غایب ته معلومه شو چې اسمت الذهن عن الخطا فی الفکر، ذهن به د بچی د غلطیانه په تعریف او په دلیل کې بیا د شوق زیات نو شروع کې کمال پیدا. نو زه وایم چې شروع علی وجه البصیرة الکامله دا په دې دریو موقوف ده، یو تصور به وجه ما، یو تصدیق بالموضوع، یو تصدیق بالغرض. بل سوال راځه، سوال دا ده سره کدا دوی چې کومه مقدمه ذکر کړي نو خو تعریف موضوع غرض ذکر کړي، تعریف آلة قانونیه دا څه وایي، موضوع ذکر کړي چې المعقولات موضوع المنطق. معقولات معنی مسائل چې عقل کې وي، لکه جنس، فصل، خاصه، ارزام، حد، رسم، دلیل، قیاس، استقرار، تمثیل، دا ټول معقولات دي په ذهن کې. نو مقدمه خو یو تعریف تا چې تعریف وکي، ایو موضوع ده چې تاسو موضوع معلومه چې معقولات موضوع دي، بس دا معقول امور ذکر کوي، منطق. عقل خو یو بازار ده کنه، یو دنیا ده، لکه خارج یو دنیا ده، ذهن هم یو دنیا ده، ذهن خو د علم مرکز ده. او بل دا چې غایه تاسو معلومه دا مقدمه ده. دا مقدمه خو نه ده مقدمه په معنا دی لولا لم تنع، بلکې دا خو مقدمه ده په معنا دی زواج ده فوجه ده. دا خو صرف وجودان موقوف لري، دا دمن نه ده، ځکه تعریف تی علم ده. بیا نو تعریف خو نه ده الى تام دي شروع که تعریف سره ته معلومه، که نخو سره معلومه، بریتو سره معلومه، نکانو سره معلومه چې دا منطق ده، دا علت شروع ده. خاص کر تعریف سره معلومه ول دا خو نه د علت شروع. دا ټیک چې تعریفو کې موضوع کې غرض بیان کې نو شروع ټیکه شو، اذا وجد فوجد، شروع جایز ده. تاسو خو نه لولا ولم تنع چې دانه علم تنع به شروع ممتنع ده، ځکه زه تعریف نه کوم، بیا زه په نه معلومه تصور د فن په نه سره معلومه چې دا بریتی دي، نوکانې غټ غټ دي، مسواک نه وای، زه نه معلومه چې دا منطق وای، نو تصور د فن مې وکړ تعریف نه بغیر، نه دا تصور حاصل شو به ځای نه تعریف نه. نو مقدمه خو دې ته وایي چې دا موقوف علی وجودن آدمن، اذا وجد فوجد، چې دا موجوده ای به بس موقوف موجودی، و اذا آدم و اذا آدم این آدم، چې دا نه به شروع نه، ځکه چې دا علت تام ده. مقدمه علت تام ته وایي، علت تام کې دا قاعده ده چې وجود علت لپاره وجود د معلول، عدم د علت لپاره عدم د معلول. نو کدا وی مقدمه نو شروع به جایز دی، کنه شروع به ناجایز دی. او دلته مزاق ته مقدمه خدا درې شیان دي، تعریف، موضوع، غرض. دا هغه مقدمه په معنا دی اذا وجد فوجد ولولا ولم تنع،
ځکه زه تعریف نه کوم بیا زه هسې تصور د فن کوم په نښو سره نښو نه معلومه چې دا منطق ده نو تصور د فن مې وکړو نو شروع جایزه ده بې د تعریف نه نه منطق تعریف کوم په حد سره نه رسم بیانوم دا تصور د فن مې وکړو بې د تعریف نه ما تصور د فن وکړو بیا څنګه دا موقوف علیه ده په معنا د اذا وجد فوجد ولولاه لم تنع تعریف نشته تصور شته جواب دا ده چې تعریف نه مراد تصور الفن ده او موضوع نه مراد تصدیق بالمساله چې په دې مسلې ته تصدیق وکړي چې المعقولات موضوع المنطق په دې تصدیق او په دې مسلې تصدیق وکړي چې اسمت ذهن غایت المنطق ذهن بچواله غلطیاں نه په تعریف او په دلیل کې دا غیر منطق ده دا ونه مراد دی نو تعریف نه مراد تصور الفن بأي وجه کانا چې څنګه ته معلومه نو که تصوري خو بیا شروع جایزه که تصور نه بیا که شروع نه جایزه ده بیا شروع په مجهول کې ده که تصدیق ته په موضوعي په تسرګور مسایلو کې که تصدیق ته په موضوع نه که تسرګور نه په مسایلو کې بیا بصیرت نشته که تصدیق ته په غایب باندې بیا خو تا بصیرت کې کمال ده ځکه شوق ته پکې ولې غایه ته معلومه ده اګه غایه باندې تصدیق نه بیا خو شوق نشته بیا خو شروع کې کمال نشته لہذا تعریف موضوع غرض نه مراد ده تصور د فن بأي وجه کانا چې وی شروع جایزه چې نوی ناجایزه ځکه چې تصور نه هو موجود بیا خو چې تصدیق بالموضوعي نو سترګواره چې نه سترګوار مسایلو کې چې تصدیق بالغرضی شوق تستا چې تصدیق بالغرضی شوق ته نشته نو شروع کې به کمال یا کنه نو بیا شروع کې کمال نشته تاسو یا جواب دادا چې دا تعریف موضوع غرض چې واخلې دا موقوف علیه ده په معنا د اذا وجد فوجد نه په معنا د لولا ولم تنع لا خالي وجودا موقوف علیه ده اذا وجد فوجد اي اذا وجد التعريف والموضوع والغرض فوجد الشروع چې تعریف موضوع غرض دي به شروع ټیک ده خدا سره وایي چې لولا ولم تنع که تعریف موضوع غرض نه لم تنع به شروع ممتنع ده شروع نه ممتنع ځکه شروع کو تعریف ته ضرورت نشته شروع کو تصور چې وکړي د فن بیا شروع جایزه ده خو زه توقف ادمان نه وایم زه وایم چې دا درې امور چې تعریف موضوع غرض ده دا موقوف علیه وجودان فقط دي یعنی که دا درې وي شروع جایزه ادا سره وایم چې دا درې نه بیا شروع ناجایزه بیا جایزه ځکه زه به تصور د فن وکړم تعریف لسره کوم تصور د فن خو تعریف سره لازم نه ده دا مقدمه العلم پوښتنه